قرآن حکیم کې یو بله واقع راځي د عیسی علیه السلام نه پس او زمونږ د نبی علیه السلام نه مخکې دې دور کې یو قوم تیر شوی دی اصحاب الکهف والرقیم ورته وایي قرآن حکیم کې الله غار والا الکان دا یو قوم دی رومیه دی روم علاقه کې نیک بادشاو ډیر نیک د الله عبادت به کو الله ته به جړل خو بعضې وخت په مسلمان باندې ابتلا امتحان راځي لکه په افغانستان چې راغی ښکلې بادشاهي وه د نیکانو خلکو بادشاهي وه ابتلا و ازمایش پرې راغی دغه رنګې په دغې خلکو هم یو ابتلا او یو ازمایش راغی دا نیک سړی که لږه غلطي مو کړي نو زر یې الله رانیسي دا عامه قاعده ده او دا خراب سړی چې وي ګنده دې که ډېر ګناهونه هم کوي دته صبر کوي زه پرېږدې ده چې دا ګناهونه ښه ډېر کې اسم جهنم یې ځای دی کوي د دنیا کې دا ګناهونه او دا نیک سړی خو الله جنت له ساتلي په دې معمولي غلطي مو کړي په دې سر وله ټس ورکوي پرېږدي نه دغه قوم باندې یو بادشاه او ظالم دقیانوس نوم یو حمله وکړله چې حمله یې څنګه وکړه هغه مسلمان بادشاه و هغه بادشاهي یې وله ختمه کړله مسلمانان یې مړه کړله او هغه ډېر لوی کافر جابر بادشاه و دغه علاقه په قبضه کې واغېسته د سره چې کم وزیرانو خاص خلک او د کم نږدې خلک و بادشاهان او وزیران لګیا دي او مسلمانی ختمه کړله او کفر او شرک شروع شو بت پرستی شروع شو اخره کې پکې دغه دقیانوس بادشاه د خدایم دعوه وکړه زه خدایم بعضې خلک پړه کې پټ مسلمانانو خو چا د یرې غږ نشو کولی د دې پرې وزیرانو کې د وزیرانو په بچو کې الله داسې یو ډله پیدا کړه چې هغه و مسلمانان هغې خو مخکې د هغه مسلمان بادشاهي لیدې وه هغې خو د هغه مسلماني لیدې وه په سترګو باندې منځونه یې کړي عبادتونه یې کړي د دې دقیانوس دغه کفر او شرک چې ولید نفرت یې ته خو غریبانانو پړه کې غږ نشو کولی بس پړه کې ساتلو یو بل ته غږ نشو کولی که زه ووایم چې د مسلمان یم بسې د بادشاه ته سیډ وکړي او مړ مې نه کړي ځکه چې چا به مسلمان بس بادشاه به دومره سخته سزا ورکوله چې هغه به د عبرت یو نمونه ګرځوله دې کې یو هلکه راووته ډېر غمجن و هم د دې وزیرانو کې د یو وزیر زوی و بل وزیر زوی سره میلاو شو ورته لکه ډېر غمجن یې یاره ډېر خفه یم ولې خفه وی بس په دې خفه یم چې د هغه زوړ بادشاه هغه مسلماني م را یادېږي یاره وی دا حال خو زمام دی زمام د ده د شرک او د دې کفر نه نفرت دی بل ورسره خدای ملګری که یو وړه غوندې ډله د دې وزیرانو د بادشاهانو د بچو د نوجوانان هلکان دا را یو ځای شو پټ کېناستل څه به کوو وی مونږ خو باس شرک او د کفر نه توبه ده مونږ خو هغه الله منو چې هغه یو الله د دې ټولې دنیا خالق او مالک دی داسې بدبخته باندې اورېدلی و دقیانوس مخکې را باندې د بوتانو سجدې لګولې اوس یې د خدایه دعوه وکړه وی څه به کوو وی دا چل دی چې دلته مونږ خپل خدای نشو راضي کولی دا چې وتښتو نو دوی وتښتېدل دا هلکان نوجوانان هلکان دي څوک وایي قرآن حکیم کې الله وایي چې بعضې خلکو پکې اختلاف و چا وی اووه دي اتم ورسره سپې دي چا وی اتم اته دي نهم ورسره سپې دي او رب العالمین فرمایي چې اصل تعداد ما ته معلوم دی چې هغه څومره دی هغه چې دې بار ووتل یو شپونکې په مخه ورغی هغه سره ګډې چیلی وي دوی ته وایي څه کوئ خو د بادشاه د وزیرانو بچي وو یاره د مونږ څه کار دی وی نه پوه یم در باندې څه کوئ وی بس مونږ د بادشاه را د بادشاه نه تښتو ولې تښتی وی بس زمونږ خو د یو الله عبادت خوښ دی او مونږ دا وایو چې الله یو د شریک ولا نشته دا ظالم خو د خدای دعوه وی زما هم ستاسو غوندې اړه دی خو غږ مې نه شو کولی لږ صبر راته وکړې دا پردی ګډې چیلی دي چې هغوی ته یې حواله کړم زه راځم وی شابه لاړ هغه ګډې چیلی خلکو ته حواله کړلې او راغې هغه پسې سپی و او سپی یې شړه و هغه نه ځي دوی بیا هغه سپی شړي سپی ورپسې روان دی قرآن حکیم کې فرمایي سامنهم کلبهم وکلبهم باسط ذراعیه بالوسیط سپی ورته الله وی ګویا که چې د خدای نیکانو بندګانو چې د دې الله د قهر او د غضب نه د وطن نه تاسو تښتې نو ما پکې ولې پرېږدی زم در سره زم د الله د قهر نه د الله د غضب نه که نه وی خرازه کم خوا به ځو کم خوا به تښتو که دا بادشاه را باندې پوه شو او مونږ یې رونیولو خو مونږ له به داسې سزا راکړي چې د عبرت نمونې به مو ګرځئ اشپونکي ورته ویل راځئ دلته کې یو غار دی هېڅ چاته پته نه لګي کې به ننوځو
یو شپه دوه په دې کې وکړو چې کله د بادشاه هغه دغه را پسې غلی شي او یا طلب نه کوي نو بیا به چېرته بل وطن ته به ځو. غار ته ننوتل، اوږد غار و، شپونکیانو ته خو دا غارونه معلومي. سپی راغې د غار په هغه خولې باندې هم ورته سملاسته لکه څوکیدار چې سپی څوکی کوي د خپل مالک د کور او بار ملاستي. چې دوی څنګه ننوتل او هغه غار کې ډډه وواله، رب العالمین ته هغې کې خوب وروسته، اوده شو سره د هغه سپي، او بیا رب العالمین ته سا وویستله په هغه غار کې دننه پراته دي. زمانه تیریږي 9 ورځې د پاسه 300 کاله پې تیر شو هم په دا غار کې. د وجود رب العالمین حفاظت کوي. الله چې کوي نو کولی شي حفاظت یې کوي د وجود. چې دا 300 د پاسه 9 ورځې د پاسه تیره شي، په دې موده کې هغه دقیانوس بادشاه الله مردار کړو. نو با خو درته ویلو چې په زړه کې ډېر خلک مسلمانانو، ډېر خلک په دې زړه کې داسې وو چې د هغې په زړه کې مسلماني وه، د هغې په زړه کې ایمان و، خو چې هغه نه شو کولی. بل بادشاه راغی، هغه بادشاه مسلمان و. رب العالمین دا هغه دور دی چې الله پکې حضرت عیسی علیه السلام غوندې پیغمبر هم را لېږلی دی. عیسی علیه السلام هم پکې د اسمان ته ختلی دی. دا دور دی جناب. خلق ښه مسلمانی شروع شوه، کفر ختم شو، شرک ختم شو، په دروازو باندې ولیکلی شو لا اله الا الله عیسی روح الله، الله یو د شریک ولا نشته. عیسی علیه السلام د الله مقرب بنده دی، د الله پیغمبر دی. منځونه شروع شو، نیکۍ شروع شو، کفر بالکل الله په 300 کاله کې ختم کړ. چې 300 کاله 9 ورځې تېرې شو نو دی الله را بیدار کړل. هغه روح ورته الله واپس چې را بیدار شو، سترګې مږي. دوی خدا خیال و چې موږ وختي یو ګنټه مخکې وده شوي، اوس را پاڅېدو، یا پکې یو شپه به تېره شوي یا پکې یو غرمه تېره شوي. یو بل ته وایي چې لکه داسې کار دی څه به کوو؟ وایي بس تښتو که نه دې غار نه وسوځو او چې ته بل وطن ته ځو، هغه دقیانوس ظالم بادشاه را باندې خبر نه شي. 300 کاله تېر شوي دي، دقیانوس قبر کې هم خاورې پروت دی. بل وایي چې داسې کار چې وږي یو نو موږ ځو چې یو کس دیګو چې څه ډوډۍ راوړي، چې ډوډۍ وخورو، ځان سره پیسې میسې وړي دي چې ډوډۍ وخورو نو بیا به ځو. بل وایي چې یاره څوک به ځي که موږ ځو نو هسې نه هم نه پېژني څوک. نه یو وایي ته هغه شپونکي ته وایي ته دا خپلې جامې دې ماله راکړه چې ستا جامې واچوم، نو بازار ته به لاړ شم نو ډوډۍ به راوړم. وی ډېره ښه ده. هغه شپونکي دې جامې واخېستې، هغې واچولې. نه بل ورته وایي چې لکه ګوره ډوډۍ خوراک راوړې نو حلال طعام به راوړې، هسې نه د خنزیر منزیر او د سور مرغ غوښې را پسې راونوړې. ګوره نیکان دي. چې دې څنګه د غار نه ووته او د ښار ته ور نږدې شو، دي خو ځنګل کې و، د ښار دروازو ته ګوري نو اندازه ټوله بدله ده. په د ښار په یو دروازې د الله د یووالي کلمه لیکلې ده، په بل هم لیکلې ده. نو روزي نو دا جوړ زمونږ ښار نه دی، نو په بله دروازه ورشي هغې ته مو ګوري، هلکه دا جوړ زمونږ ښار نه دی، دا خو د ایمان والا ښار دی. او په دې کې خو چې مونږ ټول ښار کې اندازې بدلې دي. دې غریب پټ پټ غلی غلی ګرځي چې څوک مې ونه پېژني. ټولې اندازې د ښار بدلې دي، کله یو خوا ځه، کله بل خوا ځه، کله په یو لاره ځه، کله په بل. ځکه 300 کاله کې د ښار څومره ترقي کوي. آبادی بلډینګونه اخر کې یو تنور ډوډو والا ته ورنږدې شوی دی، هغه ته وایي چې ما له ډوډۍ راکړه، پیسې راوباسه. چې پیسې یې ورکړلې هغه پیسو ته وکتل، وایي پیسې راوباسه نیکبخته. وایي دا پیسې دي که نه؟ هغه چې وکتل نو هغه زړه سکه وه د 300 کاله مخکې. اوس هم چې څوک په دغه کې چې تر زړې سکې وموني نو هغه بازار کې په ډېرو پیسو خرڅېږي. زړه سکه وه بس درته وایي ته درانه نو دلته ودرېږه، دا خزانه دې کوم ځای مونتې را. هغه وایي ګنې دا څوک دی او خزانه یې مونتې را. وایي خزانه خو ما نه را مونتې. وایي نه خزانه دې مونتې را، دا خزانه ده. وایي نه دا خو پیسې دي او ما پرون په دې مزدوري کړې ده او د ځان سره مې د کور نه وړې دي. وایي پرونه؟ وایي نه تا خزانه مونتې ده. شا به مونږ ته به دا خزانه ښایي ګنې پرېږدو دې نه. سړی یې کلک نیولې دی، چې کلک یې نیولې دی. ورته وایي یاره خدای ته وګوره، وایي بادشاه له دې بوزواله بادشاه له هم ګورې بونه دی، بادشاه ظالم نه مونږ تښتېدلي یو، او که بادشاه ته دې ور مخامخ کړو پته ورته ولګېده خو مونږ له سزا را کوي. وایي د کوم بادشاه نه تښتېدلی؟ دقیانوس ته. دقیانوس څه ته وایي؟ دقیانوس څوک دی؟ خیر بادشاه له یې بوتلی چې بادشاه ته یې مخامخ ودرولې دی، زړه چې اوس دی ګوري چې دا خو هلکه هغه بادشاه نه دی، دا خو بل څوک دی. اوس په ده خو 300 کاله تېر شوي دي او د دې غریب خو دا خیال دی چې د 1 ګنټه تېره شوې ده یا 2 ګنټې تېرې شوې دي.
یاره الله د لوی قدرتونو مالک دی نه حقیقت دی یو ور مخامخ شوی دی بادشاه ته نو بادشاه ته پوره تپوس کړی دی هلکه څوک یې وی زما یملی خان نوم دی د چا زوی صاحب د پلان کې زوی د کوم کلي وی د دې کلي نوم افسوس و د دې کلي د پیسې سره کم دی دا خو چې زما خپلې پیسې دي بادشاه پوه شو وی ته تاسو کم خوا تښتېدلې سره ته نه وایم وی زما نور ملګري دي موږ یو غار کې دیری یو او موږ صاحب د دې کلي د بادشاه نه تښتېدلي یو وی د کوم بادشاه نه وی د قیانوس نه صاحب د قیانوس څه ته وایي وی د دې ښار بادشاه دی که نه د دې بادشاه خو زه یم وی نه صاحب د دې بادشاه نه تښتېدلي د قیانوس دا لیونی که ته روغې د قیانوس خو د دې بادشاه نه دی خو زه ما پېژنې وی نه صاحب تا نه پېژنم ته خپل بادشاه پېژنې د قیانوس وی او صاحب پېژنې وی زه یم که نه وی ته خو د قیانوس نه بعضې مشرانو نه تپوس کړی دی هغوی وایي ورته حل ویلی دی چې دا واقعي یو بادشاه د دې نه مخکې 300 کاله مخکې تېر شوی و د هغه نوم د قیانوس و کافر و وی ته خپل کور پېژنې وی او زه خپل کور پېژنم وی راځه موږ در خپل کور وښایم دی بوتلې دی اوس نښې نښانې ټولې خطا دي او خیر په اندازه باندې یو کور ته ورغلی دی دروازه یې ډبولې ده دروازه یې ډبولې راغلی یو بوډا سپینګیرې سړی راوتلی اوس کونټۍ لګوي ملې ټیټه ده وی دا چې زمونږ کور دی بابا ورته څه دې ووایي څه دې ووایي وی دا بابا زما کور خواشه ستا کور دی که دا زما کور دی دا زما کور دی ما ته د خپل پلار پلان کې نه پاتې شوی دی هغه ته د خپل پلار پلان کې نه پاتې شوی دی هلته د خپل نسبیال دی اوس نوسې دی دا بوډا بابا یې نوسې دی او دغه هلک چې دی دی نیکه دی د الله قدرت او د الله شان والله چې د الله شان څه ډېر زیات دی نو هغه بوډا بابا ته دی ودرېدو بابا دا کور زما دی ستا کور دی دا زما دی دا زما د بابا زما دی لرې شه نیک بخته کونټۍ ته یې ګوتې کړې دا ستا دی که زما دی دا زما د پلار و د هغه د پلار و بابا د پلار څه نومه پلان کې د هغه د پلار څه نومه پلان کې د نیکه نوم یې واخېسته د هغه نیکه د پلار نوم د یاد دی بابا وي او بلکل د هغه څه نوم دی یملیخا خو دا دی که نه او ته زه یم بابا زه ستا نیکه یم نوجوان ته د نیکه یم ته مې نوسې هغه ورته وی چې ښه ته یملیخی وي او بس بابا ته یاد شو هغه ته قصه یاده وه په ژړا شو اوس ورته بچي ویم خو بابا ورته وویل راکوټې دی دې ممنځ کې بابا لاسونه وله ښکلی لاسونه وله ښکلی بادشاه سلامت ما ته پته ما ته پته ما ته قصه معلومه ده دا هغه هلکان دي چې د دقیانوس بادشاه نه تښتېدلي دي دا هغه هلکان دي دقیانوس بادشاه نه تښتېدلي دي هغه هلکان دي او بادشاه سلامت دا هغه هلکان دي چې عیسی علیه السلام مونږ ته ویلي دي چې دا هلکان به یو وخت راجم دي کېږي دا هغه هلکان دي خو دقیانوس بادشاه ورسره څومره ظلم وکړو چې دوی وتښتېدل په سبا له د دقیانوس خبر شو هغه هلکان سوي وتښتېدل شا به پیدا کړي هغه دا مطلب وکړه دا چې انتشار راته پیدا کړي او انقلاب را نه ولي چا ورته وی صاحب د غار کې څه کسان پراته دي چې بادشاه ورغې سره د هغه خپلو ملګرو کافر بادشاه ویې کتل دوی په غار کې وده پراته دي سپین پروت دی بادشاه هوښیار و هغه وی دا چل دی چې راویښوی ما ورشه ګټې راوړی خښتې راوړی د غار خوله ورته بنده کړی چې دوی په کوم ځای کې ځان خوښ کړی چې همدلته مړه شي هوا به بنده شي اوږې تږې رڼا به پرې بندې بس همدې کې به مړه شي غټ دیوال یې ورته و د 300 کالو کې رب العالمین هغه دیوال غورځولی دا مسلمان بادشاه ورته وایي چې تا کوم ځای کې دي ملګري وی زما هغه غار کې هلک هم پوه شو چې دا خو په موږ 300 کاله تېر شوي دي خار بدل دی نقشه بدله ده خلک هم راغلل د دنیا خلک ځکه چې عیسی علیه السلام خلکو ته پیشنګویي ورکړې وې دغسې هلکان دي و به روزي او مسلماني هم جوړه وه دې هم خوشحاله شو چې شکر دی مسلماني راغلې ده بادشاه ته وی بادشاه او وزیران ورپسې شو غار ته لاړل وی تاسو لږ ودرېږئ ښه زه خپل ملګري لاول خبروم که تاسو ناګهاني ورننوځئ نو هسې نه ملګرو ته هم څه تکلیف او د یارې نه پې نقصان را نه شي تاسو لږ صبر وکړئ زه ملګرو ته ټوله قصه کوم بیا راوځم نو بیا به تاسو راځئ بس یوه ډېره ښه ده خلک ول لاسونه ښکلی او خوشحاله دي ورته خلک کیدی سنګ ورننوت ملګرو ته یې وی چې هلکه څونه موده وشوه چې موږ دلته کې راویښ شوي یو یاره وایي څه ګنټه دوه به شوي وی نیکبختو سره پاسه 300 کاله تېر شوي دي نه یاره وی یو موږ نه الله دلته خوب کې اوده کړی او دومره موده تېره ده راشئ زه خو لاړم د ټول ښار نقشه بدله ده
او هغه دقیانوس هم مړ دی، هغه پسې بلا پیړۍ هم تېرې شوې دي، او ټول مسلمان بادشاه دی، وزیران یو دغه د راغلي د غار په داخله کې ولاړ دي راته. مشر ورته وایي یاره یو سوال کوو د رب العالمین په حضور کې چې رب العالمین بس زمونږ د دنیا دا ژوند باقیه خوا نه دی خوښ چې موږ نه بس الله ساه والي هم دلته کې موږ پرېوځو نو ښه به په دې اتفاق وکړه. الله ته یې لاس اوچت کړ. قرآن حکیم ګوره الله فرمایي الله ته ساه واغېسته او هم هغه ځای کې پرېوتل. بادشاه وزیران بار ولاړ دي، سالک والک خو نو تاسو وردن نشئ چې وردن نشئ صاحب هغه خدای مړه پراته دي. بادشاه هم ورننوت چې ویې کتل اته بیا ولا راوستل مړه پراته وو. بس هغې پوه شو. بیا یو ډله د دې ښار سره خوا کې عیسایان اوسېدل، هغې وی چې دا زمونږ ملګري دي او مونږ ګرجه جوړو دلته. یو ښه ځای کې خلک جومات یا ګرجه جوړوي. مسلمان بادشاه وی نه مونږ جومات جوړو، لنتخذن علیهم مسجدا. نو هغه ځای کې بیا جومات جوړ کړه. هغې اوس هم په هغه غار کې پراته دي. او نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال. قرآن حکیم کې الله فرمایي چې مونږ یې په کال کې یو ځل د ښي طرف نه ګس طرف ته اړو، سړی چې په ډډه اوړي، او بیا یې د ګس طرف نه ښي طرف ته اړو. دا د الله یو قدرت دی. نو علما لیکي چې دا په کومه ورځ په کال کې دوی د ښي طرف نه ګس طرف ته اوړي او د ګس طرف نه ښي ته اوړي وي، دا ګورې دا عاشورې ورځ وي. دا د عاشورې ورځ بختوره ورځ ده.